یو بادشاه د هغه وزیر ډیر زیات کرپشن ډیر زیات کړو. نو هغه خلکو به ورته وی چې دا وزیر کرپشن کوي، خو هغه به په داسې انداز سره کرپشن کولو چې هغه کرپشن نه به څوک خبرېده نه پوهېده به پرې نه چې دا وزیر څنګه کرپشن کوي صحیح، خو چاته پته نه لګي چې څنګه غلا کوي. بالکل صفایه سره چې څنګه هغه نن سبا که چېرته یو عهدهداره سړی کرپشن وکړي نو کاغذ کې د هغې که یو شیز په 10 روپۍ باندې دی، هغې په 1000 روپۍ حساب کړو، په کاغذي کار کې هغه صحیح دی. نو داسې کرپشن به یې کولو. خو شته داسې ډېر خلک شته خپله کتلي دي یو شیز د 1000 روپۍ هغې په 1 لک حسابوي. دا داسې هم کتلي دي. الله تعالی دې ورته نیکې هدایت وکړي. نو هغه به داسې کرپشن کولو. بادشاه ورته وایي کرپشن وکړې خو پته نشته څنګه کې. خو زه تا نه یو 3 تپوسونه کوم، که د دې جواب دې ما له په 48 ګنټو کې راکړو نو په خپله عهده باندې به هم برقرار شي، تنخواه به دې مې وکني سر به نه کړ کوم. یو سوال دې دا کوي چې په دنیا کې داسې رښتیا راته ووایه چې هغې نه لوی رښتیا نه وي. دویم راته داسې دروغ ووایه چې د هغې نه لوی دروغ نه وي. او دریم سوال دا دی چې یو بنده د الله یا د حاکم یا د حکومت د قانون پاسداري ول نه کوي، هغې نه قدم اوچت کړي بل خواته وړي مخکې شي دې نه. د لاړو سوچ کې دی، کور والا سره مشوره کوي، ټولو سره مشوره کوي، چا سره جواب نه وي. هغې مونږ ته څه پته ده. سړی توره په غاړه کوي او ځي وي مړه وي، عهده د خپل کار کوي، وي سر به بچ کو چې وتښتي دلته نه. کله واته د لاره کې یو زمیندار له مخې ته یو فقیر ملنګ له مخې ته ورغلی زمیندار، هغه ته وایي تږی شوی یم لږې اوبه راله راکړه. هغه ورله اوبه ورکوي، ورته وایي یاره وي داسې عهدهداره شانتې ښکاري. ورته بلکل وزیر ورته وایي پریشانه ښکاري. یا پریشان یم بادشاه رانه څه سوالونه کړي دي د هغې جواب را سره نشته. هیڅ سوال نه دي. یو سوال خدا دی چې دنیا کې داسې رښتیا چې د هغې نه لوی رښتیا نه وي. او ورته وایي یاره دا خو اسان سوال دی، جواب کمال لازم وي. څه جواب دی؟ وی په دنیا کې ټولو کې لوی رښتیا مرګ دی. مرګ ټولو کې لوی اصلیت دی، داسې اصلیت چې دی کې اړو د دروغو شبه نشته، دی نه لوی رښتیا نشته. دی وی یقینا خبره خو دې ډېره ښکلې وکړه. زر ورته دویم سوال وی، دویم سوال مې دا دی بادشاه رانه تپوس کړی وی دنیا کې ټولو کې لوی دروغ څه دروغ دی؟ وی ټولو کې لوی دروغ دا دی وی چې یو بنده سره مال وي، دولت وي، هغه وایي چې دا زما مال دی. څنګه حدیث کې راځي وی چې یو بنده وایي مالي دا خو زما مال دی، دا ټول هر څه خو زما دی. وی دا لوی بېوقوف دی. ستا پسې دی که اوس د سترګې پټې چې بچو ته دې پاتې کېږي. مال خو هغه دی چې په ځان دې ولګولو، استعمال دې که سترګې دې پټ شي پته نشته چې بچي به در پسې خیرات هم کوي که نه به کوي، بچي به در پسې صدقې جاري هم کوي که نه به کوي. نو وایي دی فقیر ورته وایي چې ټولو کې لوی دروغ دا چې یو سړی وي دا زما مال دی، په دې باندې ناست دی، دا ټولو کې لوی دروغ دی. که چې اوس د سترګې پټې شي ستا سره هېڅ هم نشته. وی دریم سوال څه دی؟ وی دریم دا دی چې خلک د حکومت او د خدای د قانون لا ولې نه ساتي، په هغې قدم واړي او نافرماني شروع کړي. او ورته وایي راځه وي دا به درته د دې جواب به درنه کور کې درکړم، ما سره به لږ ساعت کښېنې ورسره روان شو، ضرورت یې و. وی دا مسان جواب دی چې کله ورسره روانېږي نو بچي ته وایي چې سپی راوله. بچي سپی راوسته، هغه سپي دپاره په یو لوښي کې پی واچول، هغه سپي شلاپارې وکړه، هغه پی وڅکل. چې کم پاتې شو نو دا کس دی وزیر ته وایي چې دا پی ته وڅکه. وزیر ورته وایي زه څنګه وڅکم، زه خو دومره لوی سړی ما ورته کس کې جواب درکوم که نس کې نه درکوم. وزیر اوس پړکې کوي، وایي چې دی ما له جواب راکړي بل کار ورسره نه کوم. وی دا توره راغله مو دا سر دی نه ګډ کوم. ښه وی دی په ما باندې دا څښا پیس کړي او بیا به دې خلکو ته وایي چې وزیر خو دا څښا پیس کړي دي. نو وایي سړي چې څنګه هغه کنډول چت کو خولې ته واپس کړي
ورته کېږه ورته یې ولې وي د درېیم سوال جواب درته ملو شو څه جواب دی وایي چې کله په یو سړي باندې یره راشي یره لالچ راشي یا یره راشي وایي په دې وخت کې دی د قانون لاج نه ساتي دی به په قانون باندې تېرېږي مثلا یو سړي ته وایي د مرګ یره دی دا وجنم دی چې دا غلط کار وکړه هغه غلط کار کوي ځکه په ده باندې یره راغلې ده یا یو سړي کې لالچ حرص راشي چې یاره ما سره دا 100 روپۍ دي یو سړي را سره امانت دا 1 لک روپۍ اخري مړه خپل کې دا هغه ته خپل کار کوه اوس هم نه رسېده بې وسداره یې نو دا هغه لالچ دی لالچ پکې راغی نو دا انسان د لالچ د وجې نه د خدای او د حکومت د لاج نه ساتي قانون لاج نه ساتي د لاړو بادشاه د درې واړه سوال نه بادشاہ ورته وی راځه خپل خدای ته دی وی بادشاہ سلامت ټول دولت ته واخلا استعفانامه ولیکله چې زه دینه پسته نوکری نه کوم ځکه زه خپل خدای راضي کوم زه ډېر په غفلت کې پروتم چې دا مال زما دی ټولو کې لوی اصلیت مرګ دی او ما د خدای د قانون او استاد قانون لازم نه ساتلې بس نور خدای ته کې نه چې خدای راضي کوم نو هغه د اصلاح ذریعہ جوړه شو هغه درې سوال ولاړو خدای ته کې راستو تاریخ لیکي چې د زماني لوی عالم د دې وظیفه جوړي لوی عالم ته جوړیږي دغه چې خدای ته توبه وکړه هر وخت په دې حالت کې چې خدای را راضي شي او الله ته توبه وکړو الله دې موږ ټول راضي شي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین